عزیزانو په دې وجه موږ دا فیصله کړې ده که دلته خاصدار دي دا یو وفاقي فورس او دې وفاقي فورس ته هغه مراعات او سیلري پیکج پکار دی کم مراعات چې وفاقي حکومت تحت د اسلام آباد پولیس علي د اسلام آباد د پولیس هغه سیلري پیکج او هغه مراعات دا د خاصدار فورس ته چې نه ورکړي زمونږ د قبایلو زمونږ د جماعت اسلامي او د JIU جهاد رواني موږ دا فیصله کړې ده چې یو ځل بیا ټول سیاسي جماعتونه یو ځای کوو APC all parties conference ټول سیاسي جماعتونه یو ځای کوو او دې وعدې چې کومې شوي حکومت دا وعدې کړي دي بار بار د هغې تجدید کړی تازه کړي دي د هغه وعدو په شا باندې ټول سیاسي جماعتونه ودرو او موږ په هغې کې جرګه کوو په هغې کې فیصله کوو چې موږ به 1000 ارب روپو پیکیج راکړي ټیکس ایگزمپشن به هېڅ قسمه ټیکس دا په دې قبایلو کې کوم خلک چې روزګار نه مومي کوم خلکو سره چې سړک او بجلي او ګیس او تعلیم او هسپتال نشته هغه کمې غاړې ټیکس ورکړي 90% خلک دا په دې قبایلو کې د ملیټري اپریشن په نوم سره دا قرضداري دي او د ټیکس ورکولو جوګه او قابل نه دي ټیکس ایگزمپشن به 1000 ارب روپو پیکیج به خاصدار به راته بھرتي کوي او دې ته به اسلام آباد پولیس پیکیج او سیلري ورکړي سکول دی یونیورسټي ده کالج دی جامعات دي او میډیکل کالجونه دي بجلي ده او ګیس دی دا سوال نه دی دا ګدا نه ده دا څنګه چې د نورو پاکستانیانو حق دی داسې د پاکستان په قانوني وسایلو کې زما د دې قبایلو حق دی دا به ورته ورکړي او داسې دا چې کوم نور وعدې دي سره شوي دي هغه کې واړه ډیمونه دي هغه کې نور ترقیاتي کارونه او انفراسټرکچر بحالول دي دغه ټول ترقیاتي پیکیج د دې نه تېښته حکومت اوس نشي کولی APC به کوو او په APC کې به جرګه کوو او د هغې نه پس به انشاءالله عکسې راوځو موږ ته د ګورنر هاوس لارو معلومه ده موږ بیا درد ورکولی شو موږ ته د پارلیمنټ هاوس او د وزیر اعظم د هاوس د هغې لارو معلوم ده موږ بیا لانګ مارچ کولی شو انشاءالله په ګورنر هاوس په درد وي او په پارلیمنټ هاوس او په پرایم منسټر هاوس په هغې به لانګ مارچ وي او موږ به قبایلو سره څنګ په څنګ په لومړي صف کې د دې د حقوقو دپاره د خپل جنګ او د خپل جدوجهد جاري ساتو زه حکمرانانو ته دا خبره کوم د دې قبایلو سره چې چا وعده خلافي کړې ده هغه د حکومت په ایوانونو کې نه دي پاتې شوي هغه د تاریخ سبق دا دی چې هغه نمونه عبرت جوړ شوي دي زه حکمرانانو ته وایم موجوده حکمرانانو ته وایم چې د تاریخ د سبق زده کړي قبایلو سره چې کوم وعدې شوي دي د هغې نه تېښته نه کوي قبایلو سره د فراق ده قبایلو سره د دوکې ده قبایلو سره د فریب ده د دې نه واپس شي قبایلو ته چې کوم حقوق وعدې شوي دي هغه حقوق ته ورته ورکړي ګنې انشاءالله موږ به راپاسو او بیا به د حکومت په ایوانونو کې ژوند نه تېروئ بیا به د دې حکومت د ایوانونو نه جیلونو ته ځئ